قومي جرګې تحصیلي بریکوټ یو وفد د پیدا محمد خان ګرانجي په قیادت کې د نوي تعینات کړی شوي اسسټنټ کمشنر شوانه حلیم سره د هغوی په دفتر کې یو با مقصده او تفصیلي ملاقات وکړو. وفد په ذمہوارۍ سمبالولو بریکوټ ته په راتګ باندې هغوی ته په خیر راغلی وویل او تحصیلي بریکوټ ته ورپېښې اهم عوامي مسایلو باندې په تفصیل سره خبرې اترې وکړې. د ملاقات په دوران کې وفد په علاقه کې د بجلی لوډ شیډینګ، د غلط میټر ریډینګ، د نالو او خړونو قدرتي لاره جوړول، ګیمن پل سره د سړک متاثره حصې پوری مرمت، بازار کې ورځ په ورځ د زیات ټریفیک دباو، د تجاوزاتو خاتمه، پيو کې ملاوټ او نور غیر معیاري د خوراک څښاک سیزونو خلاف سخت اکشن، بازار کې صفایي او د بندو نالو د کولاوالو لپاره د ټي ایم ای پوری متحرک کېدو غوښتنه هم وکړه. په دې موقع اسسټنټ کمشنر بریکوټ شوانه حلیم د وفد تجاویز انتهایی په غور سره واوریدل او یقین دهانی ورکړه چې عوامي مسایل حل کول د هغوی اولنی ترجیح ده. هغوی زیاته کړه چې متعلقه محکمو ته به دغه تجاویز رسول کیږي او دا به ممکنه جوړی چې په دغه باندې عمل درآمد وشي. هغوی زیاته کړه چې شفاف انتظامیه د قانون بالادستی او عوامي خدمت د هغوی نظم او نسق بنیاد دی. هغوی ویل چې د دې مقصد لپاره به عوامي نمائندگان، سماجی تنظیمونو او مقامی قیادت سره په یو ځای باندې کار کوي. مظفر شاه، MP نیوز، بریکوټ، سوات.